انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء حق، هغوی داسې زندگی تیره کړې وي چې په هغې کې ادب وي د بارگاه الوهیت، په هغې کې ادب وي د بارگاه رسالت، او د هر قسمه بې ادبۍ نه هغوی ځان ساتلی. د الله جل جلاله په دربار کې ادب، هغه انبیاء علیهم السلام د هغوی د هغه تعلیماتو نه، د هغوی د هغه ژوند نه موږ ته ښکاره دي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم واقعه د معراج، د هغې بیان چې الله تعالی فرمایلی، نو په هغه موقع د دربار الوهیت کم ادب چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کړی دی، د هغې متعلق الله تعالی فرمایي ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې الله تعالی کمې نظارې ښودلې په دغه موقع، نو هغه مبارک په هغې کې کمې هم نه دی کړې او زیاتې هم پکې نه دی کړې. کمې چې دی دا هم بې ادبي ده او زیاتې هم بې ادبي ده. تا ته چې کوم منظر ښودلی کېږي هغه منظر ته پوره نه کتل، دا هم بې ادبي ده، او چې څومره درته ښودلی کېږي د هغې نه زیات د کتلو کوشش کوي، دا هم ادب نه دی. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د بارگاه الوهیت داسې ادب کړی دی چې الله جل جلاله هغه ذکر کړی په خپل مبارک کتاب کې چې زما حبیب صلی الله علیه وسلم داسې قتل کړی دی، د هغه سترګو مبارکو داسې لیدل کول چې ما زاغ البصر وما طغى، د هغه مبارک سترګو مبارکو ام آغمر لیدل کړي دي څومره چې ورته الله جل جلاله ښودل او څومره یې ورته ښکاره کول، په هغې کې هغه مبارک نه کمې کړې دي او نه یې پکې زیاتې کړې.